سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، بحیثیت مسلمان یو مسلمان چې څنګه د عبادت او خیال ساتي، نو دا شان د خپل اخلاق او د آداب به هم خیال ساتي. اسلام مسلمان ته آداب خي. زمونږ دا څومره عبادت چې کوم دي دام آدابو کې داخل دي. ځکه عبادات ادا کول در حقیقت د الله خبره منل دي، او فرمان برداری او خبره منل ادب کې شمارل کیږي. نو بهرحال عزتمندو دین زمون علماء کرام وی الدین کله ادب، وی دین ټول پټول ادب دی. د الله ادب کول، د پیغمبر ادب کول، د مور او پلار کول، د مشرانو کول، دغه رنګه د مساجدو کول، د شاعر الله کول، دا ټول ادب دی. د الله ادب دا دی چې د الله احکامات منل او د الله د منهیاتو نه ځان ساتل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادب دا دی چې داغه په سنت طریقو باندې عمل کول او د خلاف سنت طریقو نه ځان ساتل. او د نبی علیہ السلام سنت طریقو کې د دنیا آخرت کامیابی ګڼل او د غیرو په طریقو کې ناکامی ګڼل، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادب دی. نو د دې ټولو آداب او خیال ساتل پکار دي. د مشرانو ادب، د استادانو ادب، د جماعتونو ادب، او دا شان چې کوم د مشرانو خدمت کول، د مور او پلار خدمت کول، د عزیزانو خدمت کول، دا ټول آدابو کې راځي. نو آداب زمونږ د دین مکمل یو حصہ ده. چې کوم انسان آدابو کې کمزوري وي، د دین به یو حصہ ناقصي. بے ادب انسان دا اکثر چې کوم دی د خیر نه محرومیږي. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب انسان د خدای د فضل او د رحمت نه اکثر محرومیږي. دیو جن اختلاف چا سره رااله، کاغه مسلکی اختلافی که مذهبی اختلافی، او دا شان چې کوم دی
زمونږ معاشرتی اختلافات دي په دې کې د آداب او خیال ساتل پکار دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت قرآن کې وایي چې تاسو مسلمانانو ته دا مسله بیان کړي چې د کافرانو بوتانو ته به کنځلې نه کوئ، ځکه کنځلې کول بې ادبي ده. دلیل سره به خبره کې الله رب العزت وایي تاسو د کافرانو بوتانو ته کنځلې مه کوئ، فیسب الله عدوا بغیره، وایي هغه جاهلان خلک به بیا ستاسو الله ته کنځلې کوي. نو دی وجې نه چې یو انسان مور ته چا کنځلې وکړلې نو کله ناکله دا کس په خپل هم ګناهګار شي، ځکه ستا د وجې نه ستا مور ته هغه کنځلې وکړې، تا د هغه سره ظلم وکړو. نو د آدابو به ډېر خیال ساتئ. بعض وخت کې مستحب خبرې وي عزتمندو، یا مستحب اختلافات وي مسلکونو کې. یو مسلک کې وي مثلا دا عمل کول افضل دي، بل مسلک کې وي چې دا عمل نه کول افضل دي. نو په دې باندې یو بل ته کنځلې کول، ردې بدې کول. لوی لوی علماء کرامو ته بعضې کسان کنځلې وکړي په مستحب عمل باندې. نبی علیہ السلام به مستحب عمل او د خپلې خوښې عمل کله به یې خوښه مو، خو د دې د وجې نه چې فتنه فساد جوړ نه شي پرې غوسته به. بخاري شریف کې باقاعده یو باب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زما زړه دا غواړي چې زه د بیت الله شریف 2 دروازې جوړې کړم او دا حتیم د بیت الله شریف په حصه کې رادن نه کم، دا بیت الله حصه ده، زما دا زړه غواړي. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وایي خو دا خلک نوي نوي مسلمان شوي دي، که زه دې کې ګوتې ووهم نو خلکو کې به اختلاف جوړ شي چې دا یې ولې وکړو، دا یې څه دپاره وکړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل چاهت خپل ارمان هم د دې د وجې نه پرېغوست. نو دې کې علماء کرام محدثین وایي اشاره د دې خبرې ته چې کله اختلاف جوړیږي یا جنگ جګړه جوړیږي نو هلته د انسان مستحبات او داسې خبرې باندې جنگ نه کوي او زور دی نه ورکوي. دا د دین ادب دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د زړه چاهت، د نبی علیہ السلام عمل خو سنت طریقه ده او خپل عمل نبی علیہ السلام د دې وجې نه پرېغوستو چې اختلافات جوړ نه شي. دې وجې نه وروسته دور کې بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ داسې وکړلو نو هغې نه بیا اختلاف جوړ شو. بل حاکم وقت پر رالی حمله وکړه، دوباره بیا وران کو. نو د دې نه دا خبره ظاهره شوه چې بعض وخت کې یو جایز کار به وي خو ته به یې د دې وجې نه پرېږدې چې جګړه جوړه نه شي، فتنه جوړه نه شي. نو بهرحال د دین آداب دي. نو ادب زمونږ د دین مکمل یو حصه ده، د مور او پلار د استاد د هر څه ادب کول. خو د دې خپل دایره کار وي، د استاد به دومره ادب نه کوي چې د پیغمبر درجې ته وخی، او د پیغمبر به داسې ادب نه کوي چې مثلا هغه د الله درجې ته ورسي. د هر یو څیز کې به گر فرق مراتب نکونی زندیقی، که د مرتبو خیال نه ساتي نو دا زندیقیت دی. او دغه رنګې د پیغمبر مرتبه دومره کمې به هم نه چې د هغې د وجې نه د بې ادبۍ شایبه راشي، بې ادبي به هم نه کوي. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ته قرآن پاک کې راغلي دي بانډیچیان رال د بار نه اوازونه کول، د حجرې نه بار، چې یا محمد اخرج الینا، یا محمد راوځه موږ ته په نوم یې ورته آواز کوو. نو دا بې ادبي ده پیغمبر ته مشر ته په نوم باندې آواز کول. نو الله قرآن کې آیاتونه راولېږل چې تاسو د پیغمبر خیال ساتئ او ادب کوئ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ستاسو ټول عملونه به تباه شي او پته به هم درته ونه لګي. نو بې ادبي کله ناکله داسې څیز وي انسان د نیک عمل نه محروموي. نیکانو خلکو پورې خندا، اولیاو پورې خندا، امامانو پورې خندا، د دین څه حکم پورې خندا انسان د عمل نه محرومه کی. یو حدیث پاک کې راځي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، څوک چې زما اولیاء او نیکانو خلکو سره دشمنی کوي او هغه په عذابۍ او رد بدی ورپسې وایي، الله رب العزت وایي زما د سره اعلان جنگ دی. نو الله سره څوک جنگ کولی شي؟ په قرآن پاک کې دا اعلان جنگ صرف د سودخور دپاره راغلی دی.
الله وی څوک چې سود خوري د سره زما اعلان جنگ دی. او په حدیث کې وی چې کوم انسان اولیاء سره بغض کوي، جنگونه کوي او د هغوی توهین کوي، د سره زما جنگ دی. نو بهرحال عزتمندو د آدابو به خیال ساتي. دا به نه وي چې زما مور خو انسان دی او زم انسان یم، او زما پلار خو یو انسان دی او زم انسان یم، استاد هم انسان دی زم انسان یم. برابري ده، انسانیت کې خو برابري ده، خو آدابو کې فرق شته او د دې به خیال ساتي. او د دې وړوکي عمل د وجې نه د انسان په عمر کې، په مال کې، په زندګۍ کې، په اولاد کې برکتونه راځي او خیرونه راځي. بنی اسرائیلو کې یو ماشوم و، هغه د مور او پلار ډېر فرمان بردار و، غلام بار لامه. یو ماشوم و، هغه د مور به ډېر زیات قدر کو. مور له یو غوا اغوستې وه، ناشنا شان غوا وه د سره، داسې ګولډن زیړ شان کلر یو، او هغه به یې سروله. الله رب العزت یو ځل یو فرشته راولېږله او دی ماشوم ته وایي چې دا غوا را باندې را خرڅه که په 1 دینار باندې د سرو زرو په روپۍ. ده ویلې صبر وکړه، د مور نه تپوس کوم، مشوره کوم. مور ته یې ویلې رانه په دې روپۍ غواړي، ویل بچه مې ورکوه. چې بیا راله هغه فرشته د انسان په شکل کې و، ډېرې روپۍ افر یې ورته وکړو، دومره به درکم، دومره ریټ یې زیاتو. دا بیا مور له لاړې، مور ورته ویلې مې ورکوه. اخره کې پوه شو چې زما مور دا غواړي چې زه دا غوا خرڅه نه کړم. ګینې هغه هلک له غوا خرڅول جایز و، د هغه خپله غوا وه، خو ویل نه د مور نه تپوس کوم چې زما مور څه غواړي. نو د مشرانو سره مشوره کول پکار عزتمندو، خو چې هغوی په هغه څیزونو پوهېږي. هله هسې به مشران په عذاب هم نه. اوس کاروبار مسله ولته یوسې نو ته خو به هغوی له دماغ خراب کړي، هغوی به نور جنجال کې مبتلا شي. خو بهرحال چې کومو څیزونو باندې هغه پوهېږي نو هغوی کې د هغوی منل پکار دي او مشوره اخیستل پکار دي. هغه هلک واپس رالی، هغه فرشتې چې انسان په شکل کې ویل زما مور دا نه خرڅوي، ما ته مې خرڅوه، نو زموږ ضرورت نشته اگر چې ته موږ له پیسې ډېرې راکې، خو زما د مور خبره منم، زه دا غوا نه خرڅوم. هغه ورته ویل شاباسې بچیه، او ستا غوندې بچي باندې د شاباسي او آفریني چې دومره ډېرو روپو ته ټینګ شوې او د مور خبرې ته ګوري او د مشرانو خبرو ادب کې. ورته یې بچیه زه درته یو خبره کوم، د دې خیال ساته، د دې غوا به داسې وروسته وخت راځي ډېر لوی قیمت به یې لګول کېږي، خو یاد ساته چې ارزان یې دنه څوک وانلي، د دې به ډېر زیات قیمت لګولی کېږي. بس دا خبره یاد ساته. ویل ټیک د مهرباني. بیا څه وخت کې په بني اسرائیلو کې یو مړی وشو، قرآن پاک کې سوره بقره کې د دې تذکره ده، او هغوی کې اختلاف جوړ شو. خپلوانو چې کوم د تربورانو دغه مړی کړی د میراث دپاره چې موږ ته به ټول میراث پاتې شي، او بیا په خپله باندې عدالت کې دعوه دایر کړه چې زموږ تربور چا وژلی دی. نو موسی علیہ السلام له خبره راله، هغه ویل جیني ځان یې چې کوم دی چوری اور سینه زوري، یو اغلا کړې ده او بله بدماشي کوله. ویل زموږ سړی چا وژلی دی. بعضې کسان ډېر هوښیاران چالاکان کار خپله وکړي په بلې رامه کړي. نو بهرحال موسی علیہ السلام ورته ویل تاسو خو ډېر زیات خپئ، نو زه د الله سره مشوره کوم، بس ټیک ده، د دې به دله حل راوباسي، او دا خو ډېر لوی ظلم شوی قتل. ویل ټیک ده. الله رب العزت چې کوم دی قرآن پاک کې هغه آیاتونه راغلي، نبي علیہ السلام باندې هغه قصې خبر ورکړی دی. وی الله ورته چې دا یو غوا دی والی او هغه دی ذبح کي، او دا هغه غوا په یو اندام باندې دی دا مړی ووایي، نو لږ ساعت له به راپاڅېږي، په خپله به ووایي چې زه چا وژلی. تربورانو ته چې دا وویلې بس هغوی خو رنګ زیړ شو چې دا خو د الله د طرف نه وحي راله، اوس خو به دا الوی او ما به یادوي. نو بهرحال نو بیا په دې خبره کې چونچې چونانچې شروع کړه. زمونږ بعضې خلک یې چونچې چونانچې اگر مگر داسې خبرې پکې شروع کړي. ویل جي څنګه غوا والو، ما هي بقرتون، دا څنګه غوا ده. موسی علیہ السلام ورته خو ساده خلکو غوا والی، غوا څه ته وایي؟ ویل نه جي وړه پکار ده که زړه.
نو الله رب العزت ورته چې نه وړی او نه زړی. بیا چې راله وایي چې څنګه غوا ده څه کارونه مارونه یې کړي که نه؟ نو الله رب العزت نورم سخته کنه وایي نه داسې غوا به الې چې کارونه مارونه پې چا نه یې کړي، ایوې پې نه یې کړي او اوبې پې نه یې راویستې. بیا وایي چې بیا څنګه غوا والو او رنگ یې څنګه یې ما لونها رنگ به یې څنګه یې. موسی علیه السلام ورته د خدای سادهګانو خو غوا والی دې کې رنگ او د بنګ خبره خو نشته. ویل نه جي خیر دی لږ احتیاط به وکړو ځان یې څه طریقې سره بچ کو. نو الله رب العزت وایي صفراء فاقع لونها تکه ژړه غوا به الی چې داغ هم پې یو نه وي بلکل ژړی. نو ځان ته قیصه ګرانه کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بني اسرائیل ځان ته ګرانه کړه الله ورته ګرانه کړه. بس سړی په زور ځان ته قیصه ګرانوي. بهرحال عزتمندو بیا ژړې غوا پسې ګرځېدل نه میلاوېده. نو اقه ماشوم چې کوم د مور ډېر تابعدار و هغه سره هغه ژړه غوا وه. دا کسانو له ورغلل ویل موږ ته د الله د طرف نه حکم شوی چې خامخا به غوا غلالوئ. اوس کیس عدالت ته تلی دی، اوس وروسته کېدی نه شي. ویل دا موږ له راکوي دا خو زه نه خرڅوم او دا خو ډېره قیمتي غوا ده، یونیک غوا ده، داسې غوا چېرته نشته دا رنګونو والا. ویل موږ دنه ګرانه الو. ویل ما ته یو کس پخوا ویلی دي چې دا به ډېره ګرانه خرڅېږي، اوس ما ته پته ولګېده چې رالی زه نه خرڅوم که ډېره ګرانه یې ویل چې په څو وې ده نه بې والو. بعضو تفسیرونو لیکلي دي هغه ورته وویلې چې دا به سونې سره تلی نو دلی در کوم. نو د الله حکم و سونې سره یې وتلله یا پیسو سره یې وتلله او هغه غوا یې ترې واخېسته او هغه یې حلاله کړه او چې هغه مړی یې پې ووالو ویې لکه چا مړ کړی وایي همدې تربور مړ کړی. نو پیسې هم لاړې او سر یې پکې لاړو. بهرحال عزتمندو هغه ماشوم ته الله رب العزت د مور او پلار د خبرې منلو د وجې نه یتیم ماشوم الله رب العزت ول دومره رزق ورکو، د غوا نه یې هم خلاص کړو، د ګیا نه یې هم خلاص کړو، ټول عمر له مالداره کړو. نو کله ناکله عزتمندو که مور سره مشوره نه کوي کم از کم دومره ورته وایي وی مورې ډېر سخت کار راغلی دی او یا یو مثلا یو پروجیکټ دی یا یو کاروبار دی یا یو معامله ده، دعا راته وکړه چې خدای راته دا کار آسان کړي. نو مور غریبه به راته څه وکړي لاس به اوچت کړي. د مور دعا د اخلاص نه ډکه دعا وي، ځکه د مور کلیجه د بچي دپاره هر ټیم خوږېږي. نو دا آدابو کې راځي عزتمندو د مشرانو خیال ساتل پکار دی. مشرانو کې پخواني خلکو کې دومره ادبونه. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ بارک راضی د نبی علیہ السلام نوسه او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها زوی وې دی به مور سره شریکه روټۍ نه خوړل، دومره ادب به کو. ویل داسې نه چې زما مور یو نوړۍ ته لاس کته کوي او د هغې نه مخکې زه اوچته کړم نو زما د مور زړه ته به تکلیف میلاو شي. نو د دې وجې نه مور سره به روټۍ نه خوړله، ځان له به یې روټۍ خوړه. نو یو ځل ته مور تپوس وکړو بچیه ته ما سره ولې روټۍ نه خورې؟ ویل چې زه د دې وجې نه نه خورم چې ستا بې ادبي رانه ونه شي. وایي څه بې ادبي؟ وایي زه دې ته هم بې ادبي وایم چې ستا زړه کې یو راشي یو نوړۍ پرته ده، یو ټوټه د غوښې پرته ده او ته ورته لاس کې یا ستا زړه کې راشي یو زی اوچته کړم زه دې ته هم بې ادبي وایم. ویل نه بچیه قربان دا خو بې ادبي نه ده. او بچی چې څه خوري هغه په مور باندې نورم زیات خوند ولا ورکوي او بچی خو په مور ګراني، د خپلې خولې روټۍ مور بچي له ورکوي. مور هغه ذات دی او هغه انسان دی عزتمندو چې د بچو دپاره هر څه قرباني کوي. کله بچو ته روټۍ نه لږه وي نو هغې ته پته وي چې دا د بچو نه کېږي نو بچی د مور نه تپوس کوي مور روټۍ نه خوري، مور دروغ وایي نه زه مړی یم. مړه خو نه د ماشوم نه خو غټ زیات اوږې کېږي، صرف د دې دپاره دروغ وایي چې زما بچي په خېټه ماړه شي ما ته دې روټۍ میلاو نه شي. نو موږ له هم پکار شي د وړو وړو خبرو اداب ساتو. د وړو وړو خبرو ادب د وجې نه الله انسان مرتبه ډېره اوچتوي. یو بزرګ دی بشر حافي د هغه نوم دی، هغه ډېر زیات شهرت الله هغه له ورکړی او خلکو به ډېر زیات پیژاندو او دعاګانې به یې ترې اخیستې. یو ځل دې چا تپوس وکړو یا خپل بیان کو چې ته ولې دومره مشهور شوې؟ الله رب العزت ستا په دې نوم کې
ډیر اثر یې ښی دی او ډیر خلک تا نه متاثره دي او تا ته رجوع کوي. هغه خپله قصه بیانوي، وایي زه یو شرابي انسان وم، شباب کباب کې مشغول انسان وم، او یو ځل د شرابو په نشه کې مستم روان وم په لاره. نو د نشې دوران کې زما په یو کاغذ باندې نظر پرېوتو، د الله نوم یا بسم الله په هغې باندې لیکلې وه. وایي ما کاغذ راوچت کړو، جب کې مې وکتل چې څه پیسې میسې شته که نو څه پیسې را سره بقیي وي. وایي ډایرکټ لاړم د عطرو بازار ته، د عطرو بازار ته لاړم او هغه عطر فروش ته مې وویل چې د ټولو نه ګران عطر کوم یو وي، ماله صرف یو پاغونده عطر پکار دی. عطر راله کم راکړه، پیسې دا ټولې واله، ټول جب مې ورته راخاشي کو او تالاشي کو وله مې ورکړه چې دا ټولې روپۍ واله یو پاغونده راله راکړه عطر، خو بهترین عطر راکړه. کاغذ مې چې کوم دی صفا سوتره کو او هغه چې کوم بهترین عطر راکړه په هغې کې مې د الله هغه نوم دننه سنبال کو، کې مې غوست. نو په لار را روان وم، په لار کې راته د الله د طرف نه غیبي آواز رال، یا بشر بن الحارث قد طیبت اسمنا ورفعت، وی تا زما نوم اوچت کړو او په دې باندې د عطر ولګول، لأطیبنک فی السماء والارض، وی زمونږ د قسمې مونږ په ځمکه او اسمان کې ستا نوم روښانه کو اوچت کو. تا زمونږ نوم تر و تازه کو، مونږ به ستا نوم تر و تازه کو. وی اوس واړه ماشومان غټ هر څوک ما پیژني، او د هغې نه پس مې توبه وکړه چې الله د الله د نوم دومره ادب کې الله دې دومره خیال ساتي چې د اسمانونو نه ورته اوازونه رالیږي. نو که د الله ټول احکامات مني نو څومره به د الله روښانه کی. نو د الله احکاماتو ته مې ډډه ولګوله او تابعدار شو. نو چې زه د الله تابعدار شوم، خلک زما تابعدار شو. تاسو ګورئ عزتمندو، صرف دا انسان کله ناکله د الله مني او الله د دنیا ټول څیزونه په دې خبره باندې د تابع کړي. دا سنډاګان، دا شیران او دا لوی لوی مخلوقات، دا اتیان، دوی کې څومره ډېر زور وي، خو دا بعضې انسانان د الله مني، د دې د وجې نه الله رب العزت دا ټول حیوانات د دې انسانانو تابع کړي دي. نو د دې څیزونو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، د آدابو ډېر خیال ساتل پکار. په وړوکې خبرې باندې الله راضي کېږي. د امام ابو داود رحمت الله علیه باره کې لیکلي دي، مصنفینو د حالاتو کې لیکلي دي. امام ابو داود رحمت الله علیه د حدیثو مشهور کتاب لیکلی ابو داود شریف ورته وایي، او په دې شپږو مشهورو کتابونو کې د هغه مشهور کتاب دی چې علماء کرام په آخري درجه کې وایي لولي او وایي، او لوی علماء کرام دا پڑھاوي. دته مغفرت په یو وړوکي شان عمل باندې ملاو شوی. آداب د دین د یو مسلې ادب یې وکړلو او خیال یې وساتو. یو ځل وایي د دریاب په غاړه باندې زه ولاړم، نو لرې داسې 200-300 ګزه کې یو کشتۍ و، هغې کې یو کس ناست و، پرنجې وکړو. نو د پرنجي طریقه دا ده، د شریعت احکامات د دې په باره کې دا دي، انتروش یې وکړو پرنجې. نو د دې طریقه دا ده چې کوم انسان پرنجي وکړي دا به وایي الحمدلله، دا وایي خدای پاک ستا ډېر شکر دی. د دې درته وجه ښیم چې دا شکریه به ولې ادا کوي. او چې کوم انسان دا جواب واوري نو هغه به وایي یرحمک الله، خدای دې باندې رحم وکړي او خدای درته خیر پېښ کړي. او چې هغه به دوباره بیا وایي یهدیکم الله. نو بهرحال اپرنجي والا الحمدلله وویل، او دی امام ابو داود رحمت الله علیه ورته د لرې نه وویل چې یرحمک الله، خو هغه وانه اورېده، نو ځکه هغه یهدیکم الله ونه ویل. نو امام ابو داود رحمت الله علیه په زړه کې رال چې ګوره پرنجي والا ته یرحمک الله ویل واجب دي، ضروري دي، خو ده وانه اورېدل. نو اورېدل خو پکې ضروري، هغه وانه اورېدل، جواب هم په هغه لازم نه دی. خو خیر دی، ما ته به دا یهدیکم الله وایي چې الله دې درته هدایت وکړه، الله دې په سمه لار روان کړه، الله دې جنت درکړه، کیدای شي د ده دعا قبوله شي. زه ورشه په 3 روپۍ باندې بیا کشتۍ ونیوله، ویل هغه کشتۍ والا پورې ما بوزه. چې هلته وروستو کس ته وایي یرحمک الله، یعنې تا پرنجې کړې و الحمدلله دې ویلې، ما درته یرحمک الله وویلو. هغه چې واورېد هغه ورته ناشنا حیران شو چې دا سړی څه کوي، رامنډې والې مونږ چې څه کوي په کشتۍ کې. هغه ورته یهدیکم الله،
خدای دې تا سره ښه وکړي، هدایت دې درته وکړي، نیغه لار دې درته وښیي، جنت لاره دې درکړي. بس دا ډېر زیات خوشحاله شو. او واپس چې را روان و یو غیبي آواز ولا رالو چې اے امام ابو داود، تا نن په 3 روپۍ باندې جنت وګټلو. په 3 روپو دې سره حالانکه د نور ډېر غټ غټ عملونه کړي دي، حدیث کتابونه یې لیکلي دي او ډېر لوی لوی کارونه یې کړي دي. د هغې د وجې نه ورته چېرته اعلان رانلو، په دې وړه خبره باندې ورته اعلان رالو زمونږ د استانسو د عبرت دپاره. نو یو کار وړوکی نه دي ګڼل پکار عزتمند. نو صحابه کرامو به دومره خیال ساتو. یو عباس رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام تره دی، د نبی علیہ السلام نه په عمر کې لږ شان مشرو. نو چې مشرو نبی علیہ السلام ورته یو ځل وی انت اکبر مني، ته زما نه مشر یې. ښه ویل ته زما نه مشر یې. نو عباس رضی الله تعالی عنہ دومره هوښیار ورته نبی علیہ السلام ته نه اکبر مشر ته ویل کېږي، نو مشرۍ کې یو فوقیت یو اوچتوالی شان راځي. نبی اسلام ته وی انت اکبر و اعظمو، نجی غټ خو تاسو وی، مشران خو تاسو وی، انا اسنو، زما عمر زیات دی. دا غټ ټکی هم ځان دپاره خوښ نه کو چې ما ته نبی علیہ السلام ویل چې ته غټ یې. وی نه جي غټ خو تاسو یی، زه خو صرف مشر یم، زما عمر زیات دی، اعظم اکبر خو تاسو یی، ما دپاره دا ټکی مه استعمالوئ. نو صحابه کرامو، اولیاء کرامو، نیکانو خلکو به دومره احتیاط کوي عزتمندو. علی رضی الله تعالی عنہ باره کې راځي چې کله صلح حدیبیه کېده، صلح حدیبیه چې کېده مسلمانان د عمرې دپاره راتلل، کافرانو ایثار کړه. دا د صلح حدیبیه واقعه ده. به یو بل کې صلح وشوه، کافرانو ورته ویل مشرکان چې تاسو به دې کال عمره نه کوئ، آینده کال به عمره وکئ. ورته ویل ګوره موږ عمرې دپاره راغلي یو. بهرحال نه منل، صحابه کرام هم ډېر خفه شو. نبی علیہ السلام ویلې بس خیر دی، صلح کوو، صلح ښه شی دی او د دې به الله موږ له ډېر دوررس نتایج راکړي. بهرحال لیکل کېدل. نبی علیہ السلام علی صاحب ته وایي زه تو سره لیکلو که دې سړي سره، دې منشي سره د هغوی د طرف نه کس مقرر شو، دام مقرر شو. بهرحال علی رضی الله تعالی لیکلو که بسم الله الرحمن الرحیم. هغه کس ورته وایي دا خو میټاو که موږ بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکو، موږ چې خطونه لیکو او صلح کوو موږ بسمک اللهم لیکو. دا پخوانه دا طریقه وه. مشرکینو هم د الله نوم په کاغذونو کې لومبی لیکلو باسمک اللهم، دا الفاظ به لیکل. ویل بسم الله الرحمن الرحیم ملیکه، دا ولیکه زمونږ طریقه باندې. علي صاحب ویل زه صحیح ده، دا هم د نبي علیہ السلام ته وکتل. نبي علیہ السلام ورته خیر دی بچیا، دا هم د الله نوم دی، هغه هم د الله نوم دی، چې هغه وایي دا لرې که دا بل ولیکه. ویل ښه جي، هغه بدل کړو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم نبی لیکلی و چې د کوم دوو کسانو د طرف نه معاهدی، نو د لیکلی و من محمد رسول الله، د خدای رسول محمد د طرف نه دا معاهده فلانی سره شوې ده. نو چې هغه معاهده الفاظ هغه کس وکتل، ویل نه دینه به دا محمد به لیکي او رسول الله به ترې لرې کې، موږ خو دا د الله رسول نه منو ځکه خو زموږ د سره جنگ دی. ویل صرف محمد به لیکي، یا محمد بن عبدالله، د عبدالله زوی محمد داسې به لیکي. علي صاحب ته نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي علي دا میټاو که خیر دی، د صلح خبرې دي او جنگونه نه دي کول پکار. اوس د دوی موقع ده او دوی دې ځکه مکه کې پراته دي او موږ دوی ته محتاج یو، زه خیر دی بس دا ترې لرې کړه. علي صاحب ویلې زه به د نبي رسول الله ټکې میټاوم، لا امحو والله لا امحو، قسم دې زه دا ټکې نشم میټاوولی. او دا خلک خو ډېر زیاتې کوي. نبي اسلام ورته خیر دی میټاوې که هېڅ خبره نه ده. ویل نه چې زما لاس رسول الله ټکي میټاوولو نه ورځي، دا به زه څنګه میټاوم. دومره ادب به یې کو د نبي علیہ الصلوۃ والسلام د نوم، حالانکې نبي علیہ السلام ورته ویل میټاو کا، د نبي علیہ السلام حکم هم. خو کله انسان داسې بې اختیاره شي بعض څیز باندې د عشق او د محبت د وجې نه انسان جرأت نه شي کولی، نو دلته که حکم ونه مني خیر دی، ځکه دلته دا عشق او محبت دغه حکم نه اعلی دی. انسان کله بې اختیاره شي
نو نبی علیہ السلام ته خو پته وه چې علي ما سره ډېره مینه کوي د علي لاس زما د نوم میټاول نه ورځي. نبی علیہ السلام ورته کاغذ ماله راکا په خپله باندې میټاو. داسې آداب به خیال ساتو اولیاء کرامو نیکانو صحابه کرام. په آخري عمر کې نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ته جمع پړاو کا. نو بهرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شو جمع ته. نو چې کله جمع ته مخکې شو نو د جمع په دوران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت لږ برابر شو. نو داسې د صادر نه چې مخکې راښکاره کو پرده وه مخکې راښکاره کو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظر پې پرېوتو چې نبی علیہ السلام خو را روان دی او دوه کسانو ځان سره را روان کو. نو ابوبکر صدیق په منځ کې وروسته شو. نبی علیہ السلام ورته ویل ودرېږه منځ کې وروسته شو او نبی علیہ السلام مخکې شو او ابوبکر صدیق د مقتدیانو او د نبی علیہ السلام په منځ کې شو. نبی علیہ السلام په ورو ورو بیمارۍ د وجې نه او د درد د وجې نه آواز نه شو ویستی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 30 تکبیر کو وروسته خلکو به چې کوم دی اورېدو. نو چې مونځ وشو ابوبکر صدیق ته وایي ما تا ته ویل چې ودرېږه او ته بیا هم راشاته شوې. نو دا ولې هغه دا الفاظ ویلي وی ما کان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله. ویل جی دا الله رسول به موجود وي او هغه به را روان وي او ابوبکر به د هغه مخې ته ولاړ دا کیدی شي؟ زه دا بې ادبي نشم کولی. وایي زه ځکه په مونځ کې را وروسته شوم. دومره آدابو به خیال ساتلو صحابه کرامو اولیاء او نیکانو خلکو. نو د دې وجې نه عزتمندو بعض وړې وړې خبرې خو د هغې خیال ساتلو سره انسان الله رب العزت اوچتو مرتبو باندې رسوي. نو د آدابو ډېر خیال ساتئ. دا یاد لري یکدم انسان د فرضو نه محرومیږي. چې کله یو شیطان یو انسان د فرایضو نه محروموي د ټول نه اول دکې بې ادبي پیدا کړي. مړه دا مستحب خبره ده. مستحب مه کوه هېڅ خبره نه ده خو مستحبو پورې خندا مه کوه یا داسې الفاظ مه وایه. سنت نه کې مې کوه خو د سنتو استهزا مه کوه خندا یې مه کوه سپکې مه ګڼه. ځکه چې د سردار دو جهان یو عمل وي نو دا خو د دنیا او د دنیا مافیها نه اوچت دی. د نبي اسلام یو طریقه د دنیا او د دنیا مافیا د ټولو څیزونو نه افضل ده. نو بیا انسان په ورو ورو باندې د واجباتو نه پاتې شي. بیا وایي دا واجب دي څه فرض خو نه دي او بیا اخره کې فرضو کې هم وایي مړه خیر دی انسان دی کمزوری دی هر څه به انسان باندې کمی کوتاهي راځي. نو ځان له په خپله باندې هغه شیطان ورته پټۍ پړاوئ او هغه سبقونه ترتیب په ترتیب سره ورکوي. بیا اخره کې دا فرایض پرېږدي نو د ده په زړه باندې یو داغ ولګي. دا وایي زمانه خیر دی نن پاتې شو سبا یې کومه. بیا سبا پاتې شي مړه ډېر عمر پروت دی 80 کاله مې کړي کې دا 2 ورځې پاتې شو نو څه چلو شو. بیا یو میاشت ونه کي بیا وایي مړه یو 80 کاله مې کړي دي نو که یو میاشت ونه شو نو څه چلو شو. نو اخره کې د ده په دې زړه باندې داغونه لګي بیا د ده زړه تک تور شي. بیا نیکۍ طرف ته رغبت نه راځي او بدو طرف ته د هر وخت میلان کېږي. بیا د ده نه دا خبره هم هېره شي چې نیک کار کول په کار هم دي او که نه دي په کار. پهله خو بیا دومره ویل زه خیر دی 80 کاله مې کړي بیا دا هم نه وایي ځکه د ده نه دا صلاحیت او دا سوچ او دا فکر هم الله بیا واخلي. ځکه الله قرآن پاک کې وایي د بعضې خلکو په زړونو باندې وایي زنګونه لګېدلي دي زنګونه. او بیا چې لږ زیات شي زنګ پې زیات شي نو الله وایي بل علی قلوبهم اقفالها وایي د بعضو زړونو ته بیا تعلیم ولګي. او چې بیا ډېر زیات شي مثلا اسلام نه ورپسې خارج شي او کفر کې حد درجې ته ورسي نو بیا الله وایي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم. بیا په سترګو باندې او په غوږونو باندې او په خولې باندې مهرونه ولګي. یعنې په خوله باندې ښه خبره نه راځي په سترګو باندې ښه کار بیا دا نه ګوري او په غوږونو باندې ښه خبره د سره اوري نه. بیا الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو د دې شقاوت نه او د بدبختۍ نه حفاظت وکړي. استغفار چې کثرت سره کوي نو بیا انسان زړه صفا کېږي. او چې کوم قضایي کوي قضا پې پاتې وي قضا فرایض هغه ادا کوي. روجي پې پاتې دي هغه شروع کړي منځونه شروع کړي او دغه رنګې د چا قرضونه دي پې هغه ادا کړي او استغفار ورسره کوي نو بیا په ورو ورو باندې زړه صفا کېږي. د دې نه علاوه عزتمندو یو څو مسایل دي دا درته بیانوو اکثر خلک تپوس کوي.
یو اهم مسله دا د بعض کسان تپوس کوي چې د نوسو د نیکه په مال کې چې کله د دې نوسو خپل پلار مړ شوی نو د نیکه په مال کې د دې حصه وي او که نه وي. یو سړی دی په خپله ژوندی دی، مثلا 4 زامن دي، په دې کې یو زوی مړ شوی دی، د دې ټولو زامنو یې بچي شته، نو د دې سړي مثلا زید یو سړی دی، د 4 زامن دي او وسیم د هر زامنو نشته، خو دا یو زوی مړ شو په 4 کې، 3 زامن پاتې دي، د دې وسیم پاتې دي، او یو زوی دی هغه مړ شوی دی، د هغه صرف وسی پاتې دي. نو آیا د دې سړي د اعمال چې تقسیمیږي دا به په دې 4 حصو باندې تقسیمیږي که په 3 حصو به تقسیمیږي؟ یو طرف ته 3 زامن دي، بل طرف ته یو زوی مړ شوی دی، د هغې بچي دي. د شریعت یو دا حکم دی عزتمندو چې کله یو انسان مړ شي، میراث دې ته ویلی کېږي چې یو انسان مړ شي او په دې کې دا نیکه مړ شو، نو وارث دې ته ویلی کېږي چې کوم ژوندی هغوی ته مال میلاویږي. نو چې کوم زوی د دې مړ شوی دی د هغه نوسو ته چې کله د خپل زامن ژوندي وي حصه نه میلاویږي. دا یاد لرئ نوسو ته تقریبا 20 حالتونه دي، په 6 حالتونو کې نوسو ته شریعت کې حصې میلاویږي. یو صورت داسې دی چې په هغه صورت کې چې کله د دوی پلار مړ شي نو د نیکه په مال کې د دوی حصه نه وي چې کله یې ترونه ژوندي. چې کله د ده ترونه ژوندي وي نو بیا ترونو ته مال میلاویږي او ده ته دا مال نه میلاویږي. بعضې کسان اعتراض کوي چې دا وګوره نوسي دي، یتیمانان پاتې شوي دي، او دا ګوره عالمان دا مسله بیانوي، دا څنګه دین دی یتیمانانو له مال نه ورکوي؟ دا یاد لري عزتمندو مال چې کله میراث چاته میلاویږي د دې وجې نه میلاویږي دا سړی ناداره دی، غریب دی، بلکې انسان ته چې مال میلاویږي د رشته دارۍ د وجې نه میلاویږي. داسې خو چې یو سړی مړ شي نو په هغه علاقه کې ډېر غریب خلک وي، د هغه د تره زامن وي، د ماما زامن وي، او د تروریانو زامن وي، د پوپوګانو زامن وي، نو ته به دا پوپوګانو زامن بیا راشي چې مونږ خو ډېر غریبانان یي او دا سړی مړ دی نو دا مال مونږ له راکوي. ورته دا څه کې دا خو میراث دی، دا خو زمونږ د پلار مال دی. نو بعضې خلک اعتراض کوي چې ګوره یتیمانان دي مال ورته نه میلاویږي. دا یاد لرئ عزتمندو شریعت کې چې میراث میلاویږي هغه د 2 وجو نه میلاویږي. او هغه چې کله انسان چاته قریب وي نو هغه قریب ته میلاویږي، بعید ته لرې ته نه میلاویږي. نو انسان ته زوی نږدې وي که نوسې؟ زوی نږدې. نو د دې وجې نه په دې صورت کې چې کوم دی والاقربون قرآن کې راغلی زیات قریب ته به میراث ورکوئ. داسې خو د دې نور هم بچي شته، د دې 3 زامنو نور هم بچي شته، بیا به سبا دا وایي چې بهی هغه نوسي لی ورکړو زه خو هم نوسی یم مال هم مال راکوي. که څوک ورته وایي چې ستاسو پلار لی ورکړی وایي زه د پلار زه څه ذمهوار یم، د پلار خپل کار دی، زما خپل کار دی. چې یو سړی مړ شي او زامن یې ژوندي دي ټول، مثلا وسیم ژوندي دي، نو په دې صورتونو کې موږ زامنو له میراث ورکوو ټول قومونه وایي، او نوسو له یې مه ورکوئ ځکه چې نږدې ژوندي دي چې د دوی نه پاتې شي بیا به تاسو ته میلاو شي. نو دې صورت کې 4 واړه مذهبونو عزتمندو او چې کوم واړه مذهب مسلکونه دي د هغوی هم دا مسله ده چې کله ماشومان پاتې وي او د دوی ترونه وي او د نیکه مال وي نو هغه ترونو ته میراث میلاویږي، ده ته نه میلاویږي. البته د دې دپاره چې دی چونکې ماشومان دي او داسې نه چې وروسته تکلیفونو سره مخامخ شي، نو دوی له 3 طریقې داسې دي چې په دې طریقو باندې عمل وکړی شي نو دوی ته به مال میلاو شي. میراث خو ورته نه میلاویږي، مال به ورته میلاو شي. یو طریقه دا ده عزتمندو، دې تاسو خیال ساتئ ځکه تاسو باندې ټولو باندې دا مسله را روانه ده، د ټولو غاښونه کنډاس دي، د چا غاښ مات دی، د چا سترګې را چوچې شوي دي، د چا ملا را ماته ده، د چا ګیره کې سپین لګېدلی دي، ټول نمبر په نمبر باندې روان یو. نو د دې وجې نه تیاری کول پکار دي چې کم انسان یو سړی دی د هغه یو زوی په خپل ژوند باندې مړ شو، دله پکار دا دي چې په دې خپل ژوند باندې د نوسو له څه حصه ورکړي. ځکه مسله ورته معلومه شوه چې زما نوسو ته زما زامن ژوندي دي، مال به نه میلاویږي، لہذا زما نوسي دي
پکار داده او ښه خبره داده چې دا سمال راوالي او دین وصول په خپل ژوند باندې ورکي، رجسټري پسې وکړي، انتقال ورپسې وکړي، قبضه ولا ورکي. یو دا طریقه ده. موږ دا نه وایو چې نوصوله دې مال نه ورکوي، خو چې کله مړ شو نو بس بیا به کې حصه نشته، نو په خپل ژوند باندې دې خپلو نوصوله څه ورکي، ډېره حصه دې وله ورکي. که دا په خپل ژوند باندې دا ټول مال نوصوله ورکوي، هغه ډېر غریبانان یو بچي مالداری نو هم یې وله ورکولی شي، ټول مال دې وله ورکي، دا څه خبره ده. او بچو ته دې وایي چې بچو دا به زه دې نوصوله ورکم، تاسو هسې موسدس کېږي، زما دا مال دې دوی والي. او دویمه طریقه دا ده که بالفرض دا بیمار شو نو بیا خو ټول مال نوصوله نشي ورکولی، بیا دې وله وصیت وکړي په 3 حصه کې. دې خپلو بچو ته دې وایي بچو زه مرمه، زه بیمار یم، پته مې نه لګېږي، او یا دې لیکلو کې تاسو ګواه اوسئ که زه مړ شوم نو زما د دې نوصو چونکې تاسو سره حصه نشته دی، د دوی پلار مړ دی، نو لہذا تاسو داسې چلو کوئ زما په دې مال کې دومره دومره مال دله ورکوئ، یا 3 حصه دله ورکوئ. نو دا عزتمندو بله طریقه شوه. یا 3مه طریقه دا د بالفرض نیکه مړ شو، نه وصیت وکړو نه خپل نوصوله مال ورکړو، نو دې ترونو لم پکار دي چې څه وله ورکړي که نه، د دوی خو هم رشته داران دي، ځکه د دوی پلار د دوی رورو، نو دوی له پکار دا دي چې دوی ځان ته راجوخت کړي چې تاسو زمونږ د رور اولاد یې، مه یریږئ، ټیک د شریعت کې ستاسو حصه نشته دی، خو زمونږ له چې کوم مال میلاویږي موږ د خپل اندې تاسو له پوره حصه درکوو. نو چې کوم بالغ ورساوي هغه د خپل حصې نه پیسې راغونډې کړي او د خپلو ورېرونو له چې کوم دی په حصه کې ورکړي. نو دې 3 طریقو سره به چې کوم دی هغه یتیمانانو مدد هم وشي او خوشحاله به هم شي او مال به ورته ورسي. نو دا طریقه کول پکار دي عزتمندو. دویمه یو بله مسله ده اهم، شریک ورونه اکثر اوسیږي، پلار یې وفات شي، په دوی کې اختلاف جوړ شي او مثلا هغه فوراً مال تقسیم نه کړي، پکار دا دی چې زر تر زره مال تقسیم شي چې وروسته ترې جنګ جګړې جوړې نه شي. په هغه ټایم کې مال تقسیم نه شو، میاشت ولګېدله، 10 میاشتې، کال، 2 کاله، 10 کاله بعض وخت کې ولګي. کسان لا واړی یا ضرورت یې نه وي، کله ضرورت راپیښ شي بیا هغه یو ورور بل ته وایي مال خپله حصه راکړه. بیا هغې کې ډېر کاروبارونه شوي، بعضې هلکانو کار کړی وي، بعضې نه کړي، بعضې کور کې خدمتونه کړي او بعض چې کوم دی نور کارونه کړي، حصه برابره غواړي. نو آیا د چې کوم جاینټ فیملی نه وي، یو ځای چې کوم خلک اوسېږي، عموما زموږ پښتانه یو ځای ډېر رونه تربوران یو ځای اوسېږي، نو دې کې ډېرې جګړې د میراثونو نه جوړېږي عزتمند. نو دلته څه کول پکار دي؟ دا یاد لري شراکت 3 قسمه دی. یو انسان چې چا سره په مال کې شریکېږي نو دا 3 قسمه دی. 2 صورتونو کې دا د سره شریک وي او یو صورت کې نه. یو صورت دا دی چې د میراث مال دی او ورونو ته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی او په هغې دوکانونو کې د ورونو چې کوم دی مزدوري کړې ده، بعضو پکې کالج ویل او بعضې مدرسه کې داخل او بعضې د کور خدمتونه کول، بعضې به دوکان لتله، ټول خو دوکان ته نه ځي، خلکو تقسیم کړي وي. نو چونکې دا د میراث مال دی، د پلار نه پاتې شوی دی او تقسیم شوی نه دی او ګټه پکې شوې ده، نو دا ټول مال به په ټولو باندې یو شان تقسیمیږي، ځکه دا د میراث مال ګټه کړې ده او تقسیم شوی نه دی. که چا پکې کار کړی دی او که نه دی کړی، ځکه دا خو د پلار مال دی، که تا والا چې کوم دی په هغه وخت تقسیم کړی وی نو بس خپل کار به دی کولی. دې وجې نه که سړی دا وایي چې زه د پلار په مال کې فوراً دی تقسیم کی، ځان له پې کاروبار کوه، که بیا د کروړونو ته مو رسول، ورور له پکې حصه مو ورکوه، خو چې څو پورې د تقسیم کړی نه وي نو زمونږ پښتنو کې دلالتاً او صراحتاً بعض وخت کې اجازت وي، صراحتاً ورته ووایي هلکه بس کار کوه وروره ښه تکړه اوسه، موږ لا نه پیلیږو، نو بس ټول مال کې به ولې حصه ورکړې. یا که صراحتاً هم نه وي نو زمونږ خلک چې کله نه بیریږي نو بس همداسې طریقې سره کار کوي، مشر رور یې کوي، بیا بل رور کوي، بیا بل رور کوي، بیا بل رور کوي، هغه مال ډېرېږي، 1 لاک نه 10 لکو ته ورسېږي، نو 10 لکه روپۍ به په ټولو تقسیمې. او دویم صورت دا دی مثلا رونو خپلو کې پیسې په خپله راجمع کړي دي، یو 4 رونه دي، 1 لک روپۍ راجمع کړل، یو کاروبار یې شروع کړلو، یو دوکان یې واچولو، نو سبا که دا دوکان 1 کروڑ ته ورسېدلو نو 4 لک روپۍ ټولو راجمع کړي وي او دا چې کوم دی کاروبار شروع کړی نو په ټول 1 کروڑ روپو کې د ټولو رونو حصه ده. دریم عزتمندو موږ عرفي شرکت ورته وایو،
اسې رواجي شرکت دی، رونه یو ځای اوسېږي، نو ورته د پلار نه مال پاتې وي، نه خپلو کې مال جمع کړي وي، اسې یو ځای اوسېږي. د بعضو پښتنو دا رواج وي، هغوی ډېر وخته پورې یو ځای اوسېږي. نو عزتمندو یو ځای اوسېږئ، خو حساب کتاب یو بل سره صفا کوئ. د پلار نه میراث پاتې نه دی، مشر ورور سره خپل مال دی. کشران رونه د سره اوسېږي، نه دا مشر ورور دی کشرانو ته وایي چې هلکه ګوره ستاسو زما سره مال کې حصه نشته، دا زما خپل مال دی، ما خپله ګټلی دی. تاسو باندې سکول هم ویم، مدرسه هم ویم، خوراک هم دله در کوم، چې سم خوښه یې در کوم، زما کشران یې، خو مال کې به م را سره حصه نه. او کشران رونه هم په دې تمه باندې چې زمونږ رور دی ښه مزېدار پلار هم نشته، اوس هم دا رور دی، دې سره اوسېږي، په تمه باندې وي چې موږ ته به د رور په مال کې ټول حصه به راته میلاویږي. هلکه دا خو د رور مال دی، ته د دې رور نه تپوس وکړه. نو یا رور له صراحتن ویل پکار دي، یا تا له تپوس کول پکار دي چې بهی ګوره زه خو سکول ویم، اوس ته مې خبر کا، داسې نه چې سبا زه دوکانونه نه کوم، زه ویم چې رور راله خوراک سکاک راکوي او ته مخکې لاړ شې او زه شاته پاتې شم او سبا راته وایې چې زه روره دا خو زما مال دی. نو په پردي مال کې د چا حصه نه وي عزتمندو، لازمي حصه. ها که رور یې دله درکوي درد یې کېدله، خو هغه خپل ګټلی مال دی. نو د دې وجې نه کشرانو له په دې خوبونو کې نه دي اوسېدل پکار، وایي چې دا زما د رور مال دی او بس ورونه خو هسې یو ځای یو ماله به حصه راکوي، داسې حصه به درکوي، دا خو د پلار مال نه دی، دا خو هغه خپله ګټلی مال دی، د هغه خپل بچي دي، د هغه خپله ښځه ده، ټیک د طالب هم درکي، خو د میراث حق خو دې سره ته نه لري، ځکه دا د پلار مال خو نه دی که نه. چې کله دا مړ شو په کومو صورتونو کې چې رور ته کومه حصه میلاویږي به تا ته میلاو شي، ګینې نه به میلاویږي. نو کشرانو له دی خبرو کې ګناه نشته، یو بل سره واضحه کول پکار دي. کشران کېنوه وایي وروره ګوره دا مال زما دی، ما ته میراث نه دی پاتې شوی، که تاسو خپل مال ګټئ که هر څه کوئ ځان له ښکار کوئ. ها که بالفرض ما سره اوسېږي، زه دله دا شی کولی شم، هېڅ خبره نه ده، اوسېږئ ما سره. او کشرانو له هم دا پکار دي. بل یو بل صورت ته عزتمندو، بعضې کسانی بار ملک ته لاړ شي، هلته پیسې وګټي ډېرې زیاتې، نو چې پیسې وګټي واپس راشي، ورونه ورته دي کې موږ له حصه راکړه. نو بار ملک ته چې کوم کسان ځي هغه دوه طریقو سره ځي. یو دا دي چې بار ملک کې دوی خپل کاروبار کوي، مثلا څنګه چې دلته سیس کپړه خرڅوي، هوټل وباسي، یا داسې بل څه شي خرڅوي، بنینونه خرڅوي، جرابې خرڅوي، خدایه چار څه کوي، څه کار کوي، پرتوغاغونه خو دې خرڅوي، خو چې یو کاروبار کوي. نو چې کله دا ځي مخه طریقې سره وروره، که په خپلو پیسو باندې تلی دی یا خپل قرضدار یې کړی دی، خپل کاروبار یې شروع کړی دی او هلته پیسې ګټلې دي، په دې مال کې ورسره د نورو ورونو حصه نشته. که هغې رالیږي ډېره ښه خبره ده، ورورولي ده، بایچاره ده، ډېر اعلی خبره ده چې رونو لم رالیږي او مور لم رالیږي او پلار لم رالیږي او ورورونو لم رالیږي او ګفټونه لم رالیږي، ډېره ښه خبره ده. سخاوت کول پکار دي، خو عزتمندو دې نه خبرول پکار دي، کله نه کله جنګ جګړه پیښه شي. ورور ته وایي مونږ خو تا ته تمه وه، مونږ دلته د کور خدمتونه کول، ته هم بار ملک ته لېږلی وې او د ستا په ځای به زه تلی وې، نو دې نه مخکې سوچ کول پکار دي. وروره ته سست یې، غفلت کې شکار یې، ته دې ته ځان خوشحالی چې دلته په تیاره بیا زه خورم او هغه کوي، د دې په ځای په خپله ځه، ورور مه لېږه، په خپله لاړ شه، چې ته لاړ شي ستا مال کې به تا سره ضرور حصه نه وي، خبره یې ختمه. دویمه طریقه داوي، یو طریقه داوي چې هلته کاروبار کوي. نو که کاروبار کوي نو ښه خبره دا ده چې ټول پیسې د ټول لرونه راغونډ کړي، بهی 1 لک مانه والا 1 لک مانه والا، هلته چې کوم کاروبار کې او ته کار کوه، بس موږ له هم پکې حصه راکړې، ته به مثالي. نو چې کله کاروبار هغه هلته شروع کړو، د دوی په روپو باندې شروع کړو، نو بس بیا چې څومره هم کاروبار کروڑونو ته ورسېدو، د ټولو لرونو به پکې حصه وي، ځکه کاروبار د هغوی په پیسو شروع شوی. یو هلته غریب خپله مزدوري کوي، هلته ګاډي انځي، هلته پلیټونه انځي، هلته سپي چې کوم دی لمبئ او هلته خره لمبئ، عجیبه عجیبه کارونه کوي غریبانان بعض ملکونو کې. بعضې کسان خنزیران خرڅوي، شرابونه خرڅوي، دا کاروبار نه دي کول پکار، مسلمان له داسې کاروبارونه مناسب نه دي. خو بهرحال هغه پیسې وګټلې، څه کاروبار خپل خواري مزدوري کړې ده او دلته چې راشي رونه پې تمانچه کېدي، موږ له حصه راکړه خپله، هلکه داسې حصه درکړه. نو په دغې کې د دوی حصه نه وي، دا یاد لرئ. نو بهرحال عزتمندو که کله دوی کاروبار دپاره پیسې را جمع کړي وي او کاروبار شروع شوي، بیا خو په هر روپۍ کې، په هر انه کې د رونو حصه ده.
بعضې کسان یې ورور له ویزه وکړي وایي ما چې ورور له ویزه کړې وه که نو بس ټیک ته د ویزې روپۍ دې واله که نه ما ورور له ویزه کړې وه ویزه دې کړې وه ویزه دې واله که ویزه کې دې ته ډېرې مالې مثلا ورور ته دا ووې چې ورور ویزه به هم دله زه وکړمه هر څه به دله زه وکړمه په خبره باندې پوه شوې که نه او تاله باندې به ویزه در خرڅه کړمه بیا به 10 لکه روپۍ ماله راکړې زه به دې هر څه کارونه به دله ټول وکړم خدمت خواري زاري هر څه به دله زه وکړم او 10 لکه روپۍ دې قیمت یې واخېستو هغه تې واله خیر دی معین قیمت خو په هر څیز کې به ورسره ته شریک نه نو دې وجې نه دا خبرې که څوک بار ملکونو ته ځي یا څوک لیږي یو بل سره صفا کول پکار دي چې بیا وروسته ترې غویمې جوړې نه شي او وروسته ترې لانجې جوړې نه شي د یو ابۍ دادا اولاد وي بیا وروسته یو بل ته کنځلې کوي د یو بل ګریوان ته لاس کي بیا یو بل سره چې کوم دی خپلو بچو ته نصیحتونه وکړي دې سره به چې کوم دی ورورولي نه کې او عزیزولي به ورسره نه کې نو لهذا د دې خبرو یو بل سره مخکې نه وضاحت کول پکار دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین